الله د مور د ګېډې نه یتیم پیدا شو. خدای زما یو ټکانه وه چې دا مور مې وه. الله دا د عربو په میدان کې زما مور خدای لاړه. الله زه به څه کومه؟ ام ایمن مې داسې نیولې وه، هغې زه سینې ته راجبه کړم. ام ایمن هم د عربو په میدان کې جړل، ما محمد رسول الله جړل. ما وې ربه زما بلې ټکانه نشته. وایي ما ډېرو جړل. ام ایمن زه راجمع کړم، ما ته وایي راځه چې د چا څوک نی د هغه الله یي. نبي علیه صلات وسلام مبارک فرمایي تذکره چې به یې کوله، زه چې کله ماشوم وم د شپږو کالو وم نو مور سره په چکر تللی وم. توجه کوئ خبرې ته، نکته پکې درته ویم چې نکته پکې سره تاسو دا خبره اورېدلې نه ده. و چې واپس راتلم مور په سفر بوتلی وم او پیدا خو یتیم وم. قرآن کې الله فرمایي الم یجدک یتیما فآوه. محبوبه ته ما یتیم نه پیدا کړی، ته ما دنیا ته یتیم نه پیدا کړی، پیدا کړی خو یتیم وم الله. خو چې غریبانانو مور په چکر بوتلم ډېره زمانه پس. و چې واپس راتلو، چې کور ته واپس راتلو، موږ سره قافله کې 3 کسانو. یو زه محمد رسول الله، دویم را سره یوه زنانه وه ام ایمن، او دریم زما مور آمنه وه. دوی په سفر و چې راتلو زما مور بیماره شوه د ابوا په مقام باندې، او مور مې ډېره زیاته بیماره شوه. زه محمد ورته ناست وم، د عربو په شګو په سرو میدان کې ناست وم ماشوم، او زما مور په سر باندې زما لاس راښ کړ، زما د محمد په سر باندې لاس راښ کړ. ما سره مور محبت شروع کړ. ما ته وایي بچیه زه د دنیا نه ځم، او زما او ستا سفر دې ځای پورې و. بچیه زه د دنیا نه ځم، خو یو خبره کوم، و ذکري باق، او زما ذکر به باقي پاتې کېږي. د هغې د وجه دا ده چې ما ته زیږولې، محمد رسول الله مې زیږولې. وایي ما مور ته نبی علیه السلام د 6 کالو خو پوهېدم چې زما مور جوړ وفات کېږي. خپل لاس زما په سر باندې راښکوده، داسې په سر لاس محبت یې را سره کو. زما په سر باندې لاس پروت و، لاس زما د سر نه وښوېده. زما د مور د دنیا نه انتقال وشو، او سترګې پټې شوې د دې فاني دنیا نه. زه محمد په دغه د عربو په میدان کې یوازې پاتې شوم چې پلار مې نو، مور مې د ابوا په مقام باندې لاړه. ام ایمن یو زنانه وه، هغې له مې غاړه ورکړه، ډېر مې وجړل. نبي علیه السلام فرمایي هغه مې راونیونه ومې جړل ډېر د عربو په میدان کې. نبي علیه السلام فرمایي ما وی ربه پیدا کړی خو د یتیم یم، الله د مور د ګېډې نه یتیم پیدا شو. خدای زما یو ټکانه وه چې دا مور مې وه. الله دا د عربو په میدان کې زما مور خدای لاړه. الله زه به څه کومه؟ ام ایمن مې داسې نیولې وه، هغې زه سینې ته راجبه کړم. ام ایمن هم د عربو په میدان کې جړل، ما محمد رسول الله جړل. ما وې ربه زما بلې ټکانه نشته. وایي ما ډېرو جړل. ام ایمن زه راجمع کړم، ما ته وایي راځه چې د چا څوک نی د هغه الله یي. زه یتیم محمد د عربو په میدان کې په قافله کې 2 کسان ناروان، ام ایمن نیولې وم او زه را روان. هغې به زه راکړم زما په دغه ځای کې زما ته به ورته ښخولم څوک نو. زما شوم ام ایمن زنانه ما وې ربه دا د عربو په ریګستان کې چې بهترین نعمت دی، الله د ښخولو طریقه هم نشته. خدایه څوک به یې ښخوي؟ ربه څوک به یې ښخوي؟ ما په وړو لاسونو د نبوت په لاسونو باندې د شګو په میدان کې مور له کنده ویسته، قبرستان مې ویسته. په مور مې د ابوا په مقام کې دفن کړه. وایي چې راتلم قسم دې ما په شا کتل، تر هغې پورې مې په شا کتل تر کومې پورې چې ما ته د مور د قبر هغه ډېرې ښکارېده. ما مور ته کتل شاته، ما وایي دا په داسې لار لاړه چې بیا واپسې نشته. چې رالم بالکل یوازې شوم، زما محترم یوازې شوم، بالکل هیڅوک نو ما محمد سره د 6 کالو د والدینو نه پاتې شوم. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې ما ته د مور هغه عالم رایت شي قطن زما جړه نه بندېږي. او نبی علیه السلام مبارک جمله وفرمایله، توجه شي، ما محمد نه جمله وره، وی قسم دې که زه د ماسخوتن په مونځ باندې ولاړم او سوره فاتحه زه شروع کړم، د الله د طرف نه ګویه د الله ته ولاړم، عباداتو کې ولاړم، سوره فاتحه قرآن شروع کړم، او په دا ټیم کې زما مور وې او ماته د دن نه ګیټ نه اواز کړو چې ابن محمد ای بچوړیه محمد، قسم دې ما محمد با ګویا د فرض موز پرېښه. مور به منډې والې چې مور یې سوې، کاش زما مور نشته. نبی علیه السلام د خپلې مور تذکره کوي، کاش چې زما مور وې، ما به ورته فرض بوز پرېښه وې او د مور دغه ته به راغلم، ما وی چې مور یې سوې.
قسم دې د میندو قدرداني وکړي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د خپلې مور په باره کې به چې تذکره ولیده ما ووې د نبوت په رخسار باندې به اوښکې رابهېدې او ژړل به یې زما محترم. نن ما او تا سره هغه نعمت دی قسم دې مونږ کنځل کوو مونږ مور ته څه نه وایو. زما لهجه د مور سره څنګه د قرآن کې الله فرمایي ولا تقل لهما اوفن. زما رب وفرمایل چې مور ته به اوفم نه کې ځکه د محمد رسول الله درد یې لیدلی اوف به نه کې ولا تنهرهما نه بیا رټې وقل لهما قولا کریما بهترین او نرمې خبرې ورسره کوه. او قرآن کې الله فرمایي واخفض لهما جناح الذل د خپلې وزرې ورته د ذلت دپاره ښکته کړه من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله زه دې دپاره دعا کوم ربا څنګه چې دې زما په ماشوموالي کې تربیت کړی دی څنګه چې دې په ما رحم کړی دی الله په دا حالت کې پې ته رحم وکړې زما محترم. دا د رب وینا ده زما محترم دا د موستا وینا نه ده. ولې موستا نن بار دلته یو مړی پروت دی یو مشر پروت دی زما محترم بچی یې نشته زما محترم. تاسو ولید کفن پې پروت دی قسم دې مخې ته د جومات مخې ته یو بابا پروت دی د ده بچي څه شو تاسو نه تپوس کوم زما محترم قسم دی زمونږ دا عالم دی دا زمونږ د پښتنو ای د محمد رسول الله امتیانو قسم دی په مونږ څه چل وشو مونږ ولې د خپلو والدینو نه بیزار یو زما محترمو. یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات